او داسې امام بخاری رحمت الله علیه یو بل حدیث ذکر کړی دا صحیح بخاری کې د صحابي قول دا چې په لمانځه کې افتراش دا سنت ده. افتراش مطلب دا ده چې خیب خچ کوم دي هغه سیخه ودروي دا غي ټولي ګوتې قبله طرف ته کی او کچا عذر وي خو بیا نه کیږي او کینه بخوانی دی کینی دا ته وای افتراش. مونږ وایو چې افتراش سنت ده او غیر مقلدین وایي چې نه افتراش سنت نه ده بلکې تورک سنت ده. تورک دا ته وایي چې دواړه بخې خي طرف ته وباسي لکه څنګه چې خزه کینی دواړه بخې چې کوم دي هغه خي طرف ته وباسي او بیا پزما کبان دا کینی دا ته وایي تورک. نو غیر مقلدین وایي چې همیشه تورک سنت ده او مونږ وایو چې افتراش چې کومه ده دغه سنت. دا یو حدیث درته ذکر کوم. حضرت عبد الله دا د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ بچای وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچای حضرت عبد الله بن عمر او حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ بچای وو حضرت عبد الله یعنی پلار حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچای حضرت عبد الله او دغه بچای حضرت عبد الله زوی او المسای د دوه دوه نمونه حضرت عبد الله. نو حضرت عبد الله د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم بچای وو دغه په لمانځه کې پلتې باندې ناستو چې هغه ته وایي چوکړی مارنه پلتې په شکل باندې ناستو مونږ یې کوو. بیا لمانځه نه بعد حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دی ول د اجداد سره ګلمنځ کوي دا ورته چې ولې په لمانځه کې خود ته هم دغه سکینه ما ته ولیدل په دې وجه باندې معلومات داسې شروع. نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل انما سنت الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وای په مانځه کې سنت طریقه دا ده چې خیب خا دا ودره وسیخه نیغه او کینه خباندې کینه. فقلت انك تفعل ذلك. بیا زوی ورته چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه تا خو داسې کول او ته ماته داسې وای او تا خو دې خلاف کول. فرمای ان رجلي لا تحملاني د ما وزن زیات شوی دا زه بیمار سره د ما په چې کوم دی هغه دغه وزن نشي برداشت کولای. نو په دې وخت د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د مانځ کیفیت کوم هغه د عذر والو په عذر کې احکامات بدليږي خو بغیر د عذر نه مونږ وایو چې افتراش سنت ده او غیر مقلدین وایي چې نه تورک سنت. نو په دې حدیث کې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي انما سنت الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. یعنی خیب خبر دروي دا سنت طریقه ده او کینه خچ کومه ده دا بالکل خوروي او دی باندې بدا برکینه. نو دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره بیان کړې ده. اوس دا خبره چې آیا د صحابي خبره دا د الله تعالی نبی سنت جوړیږي او کنه. نو دلته چې عبد الله بن عمر فرمایي چې انما سنت الصلاه په مازه کې سنت طریقه دا ده دغه معلومه شې د الله تعالی د نبی سنت ده. په دې باندې دوه حواله درته پیش کوم. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وای کچیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د سنت لفظ استعمال کی یا د حق لفظ استعمال کی دغه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مراد ده. دغه مراد د رسول الله سنت عبارت دا قال الشافعي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنه والحق الا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. کتاب الالام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479. نو امام شافعی رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې کله د پیغمبر صحابي سنت لفظ استعمال کی یا د حق لفظ استعمال کی دغه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ده. یعنی مطلب دا ده چې په مانځه کې افتراش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ده. بل حواله ابو عمر دا فرمای واعلم ان الصحابي اذا اطلق اسم السنه فالمراد به سنت النبي صلی الله علیه وسلم. عمدة القاری جلد 4 صفحہ نمبر 389. دا خبره بیانوي وای کچیرته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دا مطلقاً د سنت لفظ استعمال کی دغه مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ده. او غیر مقلدین دا خبره نه مانی. غیر مقلد حکیم صادق سیالکوٹ دا خبره بیانوي وای بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے یہ سنت ہے. دوار خی طرف توبہ سے او کین طرف باندې کینی وایدات تورک وای دغه سنت ده. نو ګوري غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه هم مخالفت کړی دا
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مخالفت کړی دا دعوه دا کوي چې موږ د رسول الله هر خبره منو او د امام بخاری او د صحیح بخاری هر خبره منو حالانکه په دې ځای کې د امام بخاری خبره هم نه ده منلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هم نه ده منلې